په خیبر پښتونخوا کې د 10 او 12 امتحانونه د جولای د 11 نیټې نه شروع کیږي. په دې اړه د سواد تعلیمي بورډ چارواکي وایي چې ټول تیاریانې مکمل دي او په محدود مضمون کې به امتحان اخیستل کیږي. امتحانونو طریقې کار په اړه د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان رپورټ. سواد کې هم د کرونا لوجې تیر کال د تعلیمي بورډونو تر سوري لاندې امتحانونه نه شوي او ټول طالب علمان داسې پاس کړی شوي ول. ولې سخت کال حکومت د طالب علمانو لپاره په محدود مضمونونو کې امتحان اغوستو فیصله کړې. په دا اړه سواد تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه وایي چې لازمي مضمونونه ترې لر کړی شوي دي. د ساينس یو الګ ته نو دا غبا فزکس کیمستري بایولوژي او میثس جرنل چې کوم دی یا میثس چې کوم دی دا وداغه آپشنل پیپر وي. بیا دا غي د مارس هغه دغه چې د کیلکولیشن چې کوم دی یعنی دا درې دا څلور پیپر چې دي د دې د مارس چې دي د دې با اوسط هغه راوباسي او کم چې د لازمي پیپر دي پاغه باندې به اپلای کین د یو خاص ټوټل راوځي. د تعلیمي بورډ کنټرولر امتحانات عمر حسین زیاتوي چې د امتحانونو طریقه کار او د پرچې پیټرن به هم هغه رنګ وي. په امتحاني حال کې به درې قسمه پرچې وي چې پکې به د سمارټ سلیبس مکمل کورس او پخوانی کورس امتحاني پرچې د طالب علمانو په خوخه ویشل کیږي. یعنی چې کم ام سی کیوز هغه په خپل ځای دي، کم دغه د شارټ کوېسچنز هغه په خپل ځای دي، کم لانګ کوېسچن هغه په خپل ځای دي. یعنی پر فیسبوک باندې پر سوشل میډیا کله نه کله چلیږي چې مطلب پیپر ام سی کیوز ته وختو پیپر دیته وختو پیپر دیتا نو په دې خبره ټول سټوډنټان او ټول پیرنټس هغه بالکل کلیر پکار دي. په نوي امتحاني نظام باز تعلیمي پوهانو نیوکه کړي او وایي چې دې سره به صرف مخصوص طالب علمانو ته پیدې رسی. نو زه وایم که دا ایگزام 8 दिन به لګي جو 16 दिन به لګي دي 10 दिन به اغستو 12 दिन به اغستو خو دا ټول اورال د چې کم سبجیکټ ماشومان خو الریډي ټول تیاری کړی دی نو دا کم تیاری چې کړی دی نو پکار دی چې په ټول ایگزام شوی. د تعلیمي بورډ معلوماتو تر مخه امتحانونه به د کووډ هدایتو تر سوري لاندې کولای شي او عملی امتحان به نه وي. د پریکټیکلو نمبر به په پرچه کې اغستونکو نمبرو په حساب ورکول کیږي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سواد.